عزتمنو د بابر مور او پلار او ټول حقیقت بیان کو چې بابر اخر ولې خپل سرګړنۍ څنګه قتل کړي او اخر ولې قتل کړي. راځئ مینوالو ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوس د ټالۍ نشان واخلئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو بابر چې دی نو دغه ټیم کې د رشخه چلوله چې د رشخې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو او رشخه کور ته راوستله. په دې ټیم کې ډوډۍ ته دا کېناستلو چې ډوډۍ ته کېناستلو نو دې ته دغه ټیم کې بابر ته خپلې ښځې یعنې خپلې کویدن شوي جینۍ ټلیفون وکړو ورته ویلې راشه مور او پلار مې کور کې نشته دي دیر ته مور او پلار مې کور کې نشته او تللي دي دیر ته. نو عزتمنو بابر دوه درې نوړی ډوډۍ وخوړه او سمدستي کویدن شوي جینۍ ته روان شول. چې روان شو نو هلته کې چې بابر رسېدلی نو دغه ټیم کې د بابر ټلیفون هر څه بند شوي دي او د هغې نه بعد به عزتمنو د بابر سره خپل مور او پلار به په ټلیفون باندې رابطه نه ده کړې ځکه چې مور او پلار به کوشش کولو چې موږ بابر سره رابطه وساتو خو بابر سره د دوی رابطه نه ساتله نشوه ساتل کېدی ځکه چې بابر موبایل یې بندې وي. د هغې نه بعد عزتمنو بیا د بابر پلار ورغلی د هغوی کور ته او ورته ویل چې موږ خو خبر نه یو چې پته نه لګي چې چېرته تللی دی. خو عزتمنو بیا دغه شانتې د کلو خلکه ګرځېدل او د بابر پلار بیا نږدې تاڼه کې د راپورټ جمع کو او ویې ویلې چې زما بابر زوی دغه شانتې بېګا د شپې نه بېدارکه شوی دی او پته یې نه لګي. خو عزتمنو چې دوی پسې په خپله باندې دغه شانتې په پټو کې ګرځېدل چې په سبا باندې بیا پیدا شولو او مخ او د مخ پته یې بیا نه لګېده ځکه چې ژبه یې نه کټ کړې وه شونډان یې نه کټ کړي او سپېږمې یې نه کټ کړې وې غوږونه یې نه کټ کړي د سره غټ ظلم شوی. خو عزتمنو اوس سخرې خو یې وایي چې د ده نه خو زه نه یم خبر ځکه چې زه خو په درک چې زه خو په دیر کې ناست یم. اوس هم عزتمنو د بابر مور او پلار د انصاف په تمه باندې ناست یم. موږ ته د انصاف میلو شي زما زوی دوی آخر په څه باندې قتل کړی. زما د زوی غټه ګناه دغه ده چې مینه یې کوله. نو وایي زموږ د سره تر نن زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوس د ټالۍ نشان وخت یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.